Exercise 2.1 के question number 3 दे چې for what value of k the roots of the following equations are equal. د k د کم value د پاره به تاسو سره د دې equation چې کم roots دي هغه به equal وي. یعنی تاسو د ډیسکریمننت په ذریعہ باندې د یو unknown values هم معلومول شي چې کله تاسو له په یو equation کې unknown درکړی وي د هغه value تاسو معلومول شي لکه دلته unknown موږ سره k ده د دې k value به اوس موږ معلومو. نو د کوېسچن مطلب دا دی چې د دې unknown د کم value د پاره تاسو roots equal وي. نو roots موږ سره به equal خلو چې کله به ډیسکریمننت موږ د 0 برابر پټ کو. کچره ډیسکریمننت په موږ سره 0 راغی نو موږ وایو چې روټس ایکولی. نو د دې په چې کله تاسو د دې ایکویشن لا ډیسکریمننت معلوم کې نو لاست کې به هغه د 0 برابر فوټ کې نو اله به موږ وایو چې د دې روټس په ایکولی. لکه دلته کې چې کوم دا ایکویشن موږ لیکو x² + kx + 9 is equal to 0. دا به تاسو سټانډرډ فارم سره کمپیر کړئ نو د a ویلیو پکې 1 ده د b ویلیو چې کوم دا هغه k ده او د c ویلیو چې کوم دا هغه 9 ده. نو دا ډیسکریمننت فارموله ده چې b² - 4ac. اول به تاسو د دې ایکویشن چې کوم دا ډیسکریمننت معلوموي. نو د b ویلیو k ده نو دا به شي k² - 4 د a ویلیو 1 ده او د c ویلیو چې کوم دا هغه 9 ده. نو دا به شي d = k² - 36 پر راشي. اوس دا موږ د دې ایکویشن ډیسکریمننت معلوم کوو په دې کې موږ سره یو unknown k ده دغه k ویلیو به موږ معلومو. نو موږ ته وایي چې په کوېسچن کې موږ له دا کنډیشن راکړی چې تاسو سره د k د کم ویلیو لپاره به ډیسکریمننت د دې روټس ایکوال وي. نو که چېرې موږ ډیسکریمننت د 0 برابر پټ کو نو موږ وایو چې روټس به ایکوال وي. نو دلته کې به دا ډي چې کوم ده به تاسو د 0 برابر پټ کړئ نو دا به شي k² - 36 is equal to 0. دا 36 په دې سایډ ته راوړو دا به شي k² is equal to 36 یا دواړو سایډ ته به دې باندې سکویر روټ واخلئ نو دا به شي k² دې سایډ ته به هم سکویر روټ والئ او په 36 په هم تاسو سکویر روټ واخلئ. دا به راشي پلس ماینس √36. نو دا بدلته کې دې سره ختم شي نو د k ویلیو چې کوم ده کله تاسو 36 د سکویر روټ نو باسئ نو دا تاسو راځي پلس ماینس 6. یعنی که چېرې تاسو په دې ایکویشن کې د k ویلیو پلس 6 پټ کې یا ماینس 6 پټ کې نو تاسو سره چې کوم د دې ایکویشن روټس راځي هغه به ایکولی. پارت 2 دی چې 12x² + kx + 3 is equal to 0. د دې باول تاسو ډیسکریمننت رو باسئ. ډیسکریمننت لپاره چې کوم دا موږ سره د a b c ویلیو ضرورت دی نو په دې کې د a ویلیو چې کوم دا 12 ده ډایرکټ مونږ اخلو. په دې ما تاسو وې کړی چې څنګه به د a b c ویلیو اخلي دا به سټانډرډ فارم سره کمپیر کوي بیا به د a ویلیو اخلي د b به اخلي او د c. نو د b ویلیو چې کوم دا هغه مونږ سره k ده او د c ویلیو چې کوم ده هغه 3 ده. یعنی دا موږ دا 1/1 د دې دا کوفیشنت اخلو. بیا ډیسکریمننت لپاره فارموله ده چې b² - 4ac. په دې کې به چې کوم دا موږ ویلیوز پټ کوو اوس د b² - 4ac یعنی دلته د b ویلیو چې کوم دا k ده نو دا به شي k² - 4 د a ویلیو چې کوم دا هغه 12 ده او د c ویلیو چې کوم دا هغه 3 ده. نو دا به شي تاسو سره چې d is equal to k² او دا به تاسو سره راشي ماینس 4 3 are 12 او 12 12 are 144. نو په دې کې به بس صرف تاسو دا d چې کوم دا د 0 برابر پټ کوئ نو د unknown ویلیو به تاسو سره راځي. د ایکوال روټس لپاره چې کوم دا موږ ډیسکریمنت په د 0 برابر پټ کوو نو k² - 144 is equal to 0 یا دا به تاسو سره راشي چې k² is equal to دا 144 دې سایډ ته راوړو نو k² دواړو سایډ ته به چې کوم ده په دې سکویر روټ واخلئ دې سایډ ته به هم والئ دې سایډ ته به هم سکویر روټ والئ د 144. نو دا دې سره کټ شو د k ویلیو چې کوم ده هغه به تاسو سره راشي 144 چې د سکویر روټ نه وځي د دې ویلیو راځي پلس ماینس 12 یعنی که چېرې تاسو د 12 سکویر والئ نه 44 راځي 144. نو د k د دې ویلیو دپاره چې کوم ده که چېرې تاسو په دې ایکویشن کې پلس 12 پټ کو یو پیری نو هم به روټس ایکوال راځي او که ماینس 12 مو پټ کوم به روټس ایکوال راځي. Question number 3 की part 3 दे x² - 5x + k is equal to 0. अब बताओ लिखे x² - 5x + k is equal to 0.
د دې نه کې به مونږ چې کوم دا د کې ویلیو معلومو خو اول به تاسو دا سټینډرډ فارم سره کمپیر کې x سکویر پلس bx پلس c is equal to 0 د دې کې به تاسو سره د a ویلیو چې کوم دا هغه راشي 1 د b ویلیو چې کوم دا هغه شي -5 او د c ویلیو چې کوم دا هغه k رااله نو د ډیسکریمیننت فارموله دا چې d is equal to b سکویر -4ac پته کې به تاسو چې کوم دا ویلیوز فوټ کې نو د b -5 پشي whole square -4 د a value 1 ده او د c value چې کوم ده هغه k ده نو d is equal to دا به 25 شي او دا به شي -4 k اوس موږ ته وایي چې ډیسکریمیننت چې کوم ده هغه کچره د 0 برابر وي نو د دې روټس په ایکوال وي نو d چې کوم ده دا به موږ د 0 برابر پټ کړو نو دا به شي 25 -4k is equal to 0 دا 4k به دې سایډ ته راوړل دا به شي 25 is equal to 4k یا k is equal to 25/4 کچره تاسو په دې ایکویشن کې د k په ځای چې کوم دا 25/4 فوټ کې نو د دې نه چې کوم روټس راځي هغه به ایکوالي